الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ نہایت قابل احترام علماء کرامو، طلباء عظامو، د جماعت اشاعت التوحید والسنہ پتنگانو، مختصر وخلا ناظم محترم سے د انفاق فی سبیل اللہ موضوع تعین کړی وه چې په دې موضوع مختصر غونې کلام وکړی شي، ځکه چې اکابرین علما مشایخ د هغې بیانونه وشو او کیږي چې موږ غور او هوش سره واورو۔ عزتمندو، مقاصدو کی یو لوی مقصد چې تفصیلی خبرې نه کوو، مختصر عرض کوما۔ مقصد اعظم اغا د الله د وحدانیت مسله، د نبی علیہ السلام د رسالت مسله، د جهاد فی سبیل الله مسله، او د سره د انفاق فی سبیل الله مسله ده، او دا هر یو مقصد او حکم بل د پر مومد او معاون دی۔ مال خرچ کول لی، الله په لارې کې لګول لی، دا څه ځای کې پکارېږي چې سړی ولګوي؟ نو سخت ضرورت د دې د خرچ فی سبیل الله کې دی، او فی سبیل الله یو مصداق هغه جهاد فی سبیل الله دی، نو هغې کې مال لګول لی، او جهاد دې دپاره کېږي چې خلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام او انبیاء نه مني، او انبیاء داغي څه نقصان دی چې خلق یې مني نه؟ وی دا ځکه چې دا انبیاء مسله کوي، هغو خلقو ته وی قولوا لا اله الا الله، مسله د لا اله پیش کوي، نو جنگ په د لا اله الا الله مسلې باندې دی۔ نو دا عظیم مقصد د مال خرچ کول د الله په لارې کې۔ کوم آیات چې ستاسو حضور کې معلوسته دی، په دې کې الله جل جلاله دا خلقو د مال خرچ کولو مثال بیانوي چې کوم د الله په لارې کې خرچ کوي، 1 روپۍ او درهم د الله په لارې کې ولګو، الله وی دا زه تعالی زیاتوما برغوما 200 ته، ا د 200 نه هم زیاتوما، والله یضاعف لمن یشاء۔ دارنگی سورہ حدید کی اللہ پاک اس طرح منتاسو پوکی کہ اے مسلمانانو، مومنانو، مال خرچ کئے، تاسو پاکی اللہ جان نشینانو خلیفگان گرزولی دا مال مخ کے دا بل چاو، استاد پلار او استاد نیکو دا بل چاو، اغون تا تا پاتی شو،
نو ته پې پوه شه چې ما نه بل چا ته پاتې کېږي. نو چې کله دا نو دویمه دا واوره چې من یقرض الله قرضا حسنا، څوک چې چاله قرض ورکي نو بیا د هغې مطالبه کوي چې دا به ماله راکوې. نو د الله په لارې کې چې د مال خرج کو نو الله وایي دا تا ماله قرض راکړ، زه تاله د دې زما نوراني مخلوق ستا د مال خرج کا. قرآن هم دا وایي چې الله جل جلاله یمحق الله الربا ویربی الصدقات، جنت ته ځي. مال محبوب دی، دا الله په لارې کې چې خرج کی نو الله وایي یو راکو، یو درهم خرچه کو، زه تاله د هغې 200 راکوم، هغې نه هم زیاتوم، والله یضاعف لمن یشاء. بیا نبی علیہ السلام فرمائی چې بنی آدم کوشش کوي لو کان لابن آدم وادی من ذهب لتمنى یکون له اخرى. بنی آدم دا غواړي چې یو دره د سونی شي، دی وایي ماله دې بله دره شي، ماله دې بله دره شي. ولا یملأ فاه الا التراب. دا خبره به ختمیږي په دې چې دا انسان دنیا ته لاړ شي، خبره باره خلاص شي. ای د خاورو جوړه په دنیا پسې ناجوړه، هله به ته جوړ شي چې په خاوره باندې موړ شي. زندگی عارضي ده، مال د الله دی، الله مطالبه کوي راکه ماله، تا ته وایي تاله زیاتوم، تاله بدله راکوم. انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، ای بعدم الانفاق فی سبیل الله. چې ته د الله په لارې کې مال نه خرج کوې نو ته ځان هلاکوې او ځان بربادوې. الله عجیبه تقسیم کړی دی چې کړاو زیاتیږي نو دا خرچ در باندې کم ایښی دی. مال د تجارت کې کړاو دی 40 حصہ ده، مال د زراعت کې کړاو لږ کم دی. مختصر عرض کوم نو هغې کې به کتی شي که سرکاري لګان اوبو باندې یي نو 20 ده، که آسمانی 10 ده، که کړاو نور کمیږي نو 15 ده. الله وایي دا خو زما مال دی، آتوهم من مال الذي آتاکم، زما هغه مال چې ما تاسو له راکړی دی دا زما په لارې باندې خرج کوئ، مصارف درته ښیي. جهاد مصرف دی، طالب علم مصرف دی، او مدارس مصرف دی، جماعت اشاعت توحید مصرف دی. دې مصارفو کې دا خرج کوي. الله وی خرج کوي، زه تاسو له بدله راکوم. د دې وخت چونکې زه مختصر اخلم نو یو دردمندانه اپیل د خپلو د اشاعت توحید والسنه ورکرانو ته، عمراو ته، نظماو ته چې کوم ذلو کې دي. موږ همیشه قرآن بیانو او مسله د انفاق بیانو، مد نظر زموږ عوامي زموږ ذهن کې دا ډېره کمو کوزو راځي چې دا ما ته هم حکم دی چې زه هم د الله په لارې کې مال خرج کړم. او کابلیانو وایي ستاسو مخ نه د حیایي که دا ووایم که نه چې کله طالبي دې اواز کوي وظیفه راوړه خدای وبخه، دا کار یې وکړه. چې کله مولا شي نو بیا چې امامي څه د پښتنو د امام څه شی تاسو ته خو په خپله پته ده څه شی یي نه، نو بیا هم د ده ضرورت پوره کېږي نه، نو د ده کوشش هم دی چې ما ته څه شی میلاو شي. نو سړی چېرته مولا خوړ کې رغښتل و، سړي ورته وایي لاس راکړه لاس راکړه، هغې هلاکېږي، ورته وایي واخله، دا په دې واخله عادت دی. نو زما وروڼو د انفاق مسله ټول همیشه مونږ عوامو ته کوو. ځان ته دا مسله وکړو، ځان ته ابدا بنفسک، ای ستا د طاقت مقدار لینفق ذو ساعت من ساعته، څومره چې ستا قدرت طاقت د لاندې کېږي هغه عمره خرج کا، او چې طاقت دې زیات دي جو زیات خرج کا. لرې مزه دا زموږ مرکز دی. دې مرکز کې چې اجتماع کېږي د دې اجتماع تقریبا 14 کال دی. په لکاو خلق دې اجتماع ته راځي، په لکاو خلق. یو طالب علم چې 100 روپۍ په بکس کې اچوي، یو ملا چې 500 روپۍ بکس کې اچوي، زما دا یقین ده چې د مرکز ضرورت به بار نه پیښیږي. بس بیغمه مرکز هم دغه شانتي
دارنګي صوبه دی هم دغه شانتي، ذله دی هم دغه شانتي، او جماعت به چلیږي د نفاق حکم به نورو ته میلاویږي. یاد ساتئ زمارونو موحدینو چې کوم څیز مونږ کې کم دی هغه پوره کړو مونږه. توحید مسله، رسالت مسله، سنت مسله، دې سره سره دا یو لوی اصل دی انفاق فی سبیل الله، دا الله په لارې کې مال خرچ کول. که در سره لږي لږ خرچ کا، که در سره ډېري ډېر خرچ کا، او د جماعت باندې خرچ کا، دا جماعت ژوندی کا، ځکه دې جماعت سره توحید او سنت عالم کې خورېږي، باطل عقاید نظریات ورسره ختمیږي. دارنګې مرکز تا مضبوطو نو ستا اطراف شاخونه و مضبوطي، ونه در زیرو والا کمزورې دې کړه شاخ وچیږي. زما عزتمندو مرکز مضبوط کو، صوبه مضبوطه کو، ذله مضبوطه کو، او د توحید سنت دا دعوت دا واخلو او په عالم کې خواره شو چې هغې دپاره د جوسې خرچ کول هم ضروري دي او د مال خرچ کول هم ضروري دي. مال نه بغیر دا کار په صحیح نهج طریقې ته نشو کولی. تاله دا مال ګټل هم ضروري دي، تاله تجارت هم ضروري دی، زراعت هم ضروري دی، زمینداره هم ضروري ده. مال پیدا که دا ستا حوایج اصلي دي، خو داسې نه چې د مال محبت هغه ستا د زړه کې دندې ننوځي او دا کشتی د زړه ستا ډوبه شي په مال سره او ټول شپه ورځ د مال قصې کوي، مالی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي بني آدم هم دغه وایي مالی او مالی. ستا مال نشته، ستا خو هغه ده چې ودې خوړ، هغه ده چې واده غوس، هغه ده چې الله په لارې کې دې خرچ کا. عهد وکړو، تهیه وکړو، لکه څنګه چې توحید زما ستا برابر دی، دارنګې په سنت طریقې ذاته برابر یو، نو دارنګې جهادي ذهنیت هغه هم زما ستا برابر دی. نو دا بل ذهن هم جوړ کو چې دا مال خرچ کول هم د الله یو امر دی، او دا مال زه د الله امر ومنم او خرچ کم مصارف چې قرآن خولی هغه مصارفو کې سر کم یو لوی مصرف هغې کې فی سبیل الله. فی سبیل الله مصداق مجاهدین، فی سبیل الله مصداق طالبان، فی سبیل الله مصداق منقطع الغزات حجاج، دا ټول پکې داخل دي. او اصل اصول دې وخت سره چې کوم کار کیږي او د مرکز او دارنګې د تنظیم نه کیږي. د آخري اپیل کوم ناظم سے پاسېده چې د خپل مالونه خرچ کړئ او په دې جماعت باندې خرچ کړئ او د دې درنه الله تپوس کوي، تپوس. او قیامت کې د آدم زوی به خپه کې نه دي. حتی یسأل عن 50 عن عمری فیما افنا وعن شبابی فیما ابلا وعن ماله من این اکتسب وفیما انفق. کم زیادې خرچ که دا مال خرچ کول زیو پیژنه، خادو کې او دارنګې نور تقریباتو کې وافره روپۍ هغه لوزیږي. ته د قرآن سنت بیان مقتدي ته وکړه، د هغه رسم رواج ختم کا، مال په صحیح نیج د هغه ولګو، تاله د نفس د ویناوم اجر د ثواب دی. کنې قیامت پر ورځ به خپه څوک نه ړقوي چې الله ته څوک تپوس نه کړی څنګه دې ګټلی و او څنګه دې خرچ کړی دی. دا دغسې مال نه دی چې مال دی جددي څه شي تپوس دی. مال لوی دولت دی او د مال په وجه زموږ حیات دی، د مال په وجه زموږ مزد دی، مال په وجه اودس او جهاد